کتونکو څنګه چې د وړو شارټیج روان دی او سرکاري وړو باندې مسله ده په دغې لحاظ سره موږ د عمرزو تاڼې ته راغلي وو. موږ سره د ډپټي کمشنر نماینده هم دی، موسی خان تاڼېدار دی، ورسره چې کوم دی زیشان دی، محمود جان عمرزی دی. زو به او دغه ګودامونه به ګورو چې دغه ګودامونو کې څه دي، څه کیږي او څه روان دي. اوړه د دې ځای استعمالیږي، د بل ځای استعمالیږي. دغه ټول صورتحال درته نن ښایو. نن پکې موږ هم یو چاپه وخو ګورو، ولې چې چاپې نن سبا سوشل میډیا باندې چاپې عجیبه شانتې سایبر کرایم اداره ده، نو چې کم چاپو کار د دې خلکو دی نو میډیا والا چاپې وخي. خو بهرحال موږ چاپه چې وخو نو موږ پریکټیکلي اوریجنل او موږ سره چې کوم دی انتظامیه ده ډپټي کمشنر د هغوی په نشاندهی باندې، د هغوی په ملګرتیا باندې چې نور الله صاحب دلته کې موږ سره موجود دی، ورسره کاشف خان سچو چې کوم دی هغوی باقاعده موږ له لپري راکړه. دې نه پس به موږ ځو او تاسو ته به دغه صورتحال ښایو، نو تاسو زموږ سره اوسئ. کتونکو وقاص خان اسسټنټ کمشنر دی وخت سره د خپل عملي چې کوم دی هم رو رسېدو، هغوی هم موږ سره په دغه چاپه کې وي. زو به ګورو به چې دغه وړه د 400 دي یا د بل سیمې دي، نو دغه ټول صورتحال به ښایو چې دلته کې په د کوم ځای وړه خرڅېږي او وړه په کومه طریقه باندې خرڅېږي. نو زموږ سره اوسئ. احتجاج نه کوي. ګرانو کتونکو څنګه چې موږ په تاڼه کې خبرې وکړې چې موږ به ځو د اسسټنټ کمشنر سره هغه به چاپه وخي. دا د هغې کسانو په نشاندهۍ باندې کم چې د دې نه مخکې ګیر شوي وو په هغې باندې ډپټي کمشنر چې کوم دی نو باقاعده خبرې اترې خوم وکړې. نو دا موږ یو ګودام ته رالو او دې ګودام کې موږ تاسو ته باقاعده چې کوم دی دا وړهګان ښایو. دې کې اکثریت وړه چې کوم دی نو دا د پنجاب دی، د پنجاب نه راغلي دي. دې وخت کې اسسټنټ کمشنر وقاص صاحب او د عمرزو تاڼې چې کوم دی موسی خان او ورسره زیشان هغه خو موجود دی. په هغه ګرفتارۍ باندې چې کوم دی د عمرزو پولیس دپاره، کاشف خان سچو دپاره ضلعي انتظامي باقاعده د انعام اعلان هم وکړو، د نغدو په شکل کې چې کوم دی نو موسی خان له هغه انعام ورکړه. دا وړه چې کوم دی نو دا د شنو ګوتو نه دې ته اچولي شوي دي. څنګه چې موږ هلته کې ولیدله نو په دې باندې به موږ خبرې اترې کوو. باقاعده چې کوم دی دا وړه ټول تاسو وینئ نو دا دغه بکسو او دغې روړي دي او په هغې باندې هم د هغې نه مخکې ډپټي کمشنر دا هدایت جاري کړل چې کوم ځای کې هم داسې وړه دي یا بکسو والا روړي نو هغوی د خبردار اوسي، د دې نه پس چې کوم دی نو هغه تاسو نه دا کوي. دې خوا ګورو دا دی وقاص صاحب ګوري. وقاص صاحب دا وړه چې کوم دي نو دا د کوم ځای وړه دي جي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الف خان صاحب ستاسو ډیره مهرباني چې تاسو رالی. دا جی بیګا زمونږ ډسټرکټ 400 د پولیس کاروایی کړې وه، خفیه اطلاع باندې هغې ته اطلاع وه چې دا سرکاري وړه چې دی په بل نورو بوجو کې اچولی شي او هغه بیا په مغه ریټس باندې خرڅېږي. نو هغه ملزمان دوی گرفتار کړه او د ملزمانو په نشاندهۍ باندې موږ نن دلته دې ګودام ته راغلي یو. نو دوی چې دی د پنجاب چې کوم سرکاري وړه دي، کوم د پنجاب د خلکو دپاره مختص دي، هغه دلته راځي او هغه دوی چې دی بیا په نورو بوجو کې هغې پیکینګ کوي او هغه په نور ریټس باندې بیا دوی خرڅوي مخکې. نو انشاءالله جی دا زمونږ به پوره کوشش وي چې دغسې نورې کاروایانې مو کوو چې کم سرکاري وړه دي، کم د غریبو خلکو حق دی چې هغه هغې ته ورسي، هغې کې هېڅ قسمه غفلت کوتاهي ونه شوي. مونږ زمونږ ضلع انتظامیه د ډي سي صاحب په هدایت باندې روزانه مونږ میلونه مونږ ګرځو، مونږ انسپیکشنز کوو، مونږ وایو چې څومره پوره چې د خلکو ته خپل حق میلاو شي. نو دغسې چې کوم د پنجاب دغه هغه وړه دي دغه هم د هغې د پنجاب د خلکو حق دی، هغې ته راځي او هغه دلته کې دا دی پیک کېږي. نو انشاءالله الف خان صاحب چې مونږ دغسې مستقبل کې به هم نورې هم کاروایی داسې کوو. وقاص صاحب لکه پنجاب نه چې پاټک باندې 15 دړه وړه هم راړی نلته د نکوزۍ خو دا دومره بوجۍ دلته کې راتګ نه دې دپاره هم څه اقدامات دي او دغې خلکو یو موقف دی چیرې دا خو موږ ارزان خرڅوو دلته سرکاري کوټه کمه ده نو موږ خو د یو مدد کوو، نو دا کم جرم دی؟ بالکل الف خان صاحب ستاسو خبره ټیک ده. دلته سرکاري چې کم زمونږ څومره وسایل دي، دستیاب وسایل دي، هغې کې مونږ پوره کوشش کوو چې مونږ د خلکو ته دا هغه ور ورسوو. تاسو په علم کې به وي چې د 400 کوټه 283 میټریک ټن ته رسېدلې ده او مونږ چې دی 616
سپاټس ډیلرز هغه آیډنټیفای کړي دي هغې ته چې دی هغې مونږ اوړه ورکوو د هر یو مل نه نو هغه په دې ټوله ډسټرکټ په ویلیج کونسل لیول باندې په یونین کونسل لیول باندې د هغې پوره مانیټرینګ کیږي مونږ خپله د هغې مانیټرینګ کوو او هغې مونږ پوره کوشش وي چې په پوره ډیلر ته ورسي هغه بیا خلکو ته ورسي او چې څنګه دغه خبره ده ستاسو چې د پنجاب نه ده او هغه څنګه راځي نو انشاءالله دې باندې دا زمونږ په نوټس کې دا خبره راغله او مونږ به د دې خلاف اقدامات هم کوو پوره کوشش به وي چې دا شی مونږ سټاپ کړو صحیح ډېره زیاته مننه کتونکو دغه چاپو سلسله به روانئ د وقاص صاحب سره زمونږ خو او ډیپټي کمشنر دغه هدایت ورکړي دي خبرې ترې به کوو راشه رور مې لږه راشه رور مې دا رور مې لکه دا وایي چې یاره دا جرم دی دا وړه تاسو له څنګه راځي یا دا تاسو څنګه روړئ علیف خان ورور موږ له دا بکسو والا راکوي په 1960 روپۍ موږ یې خرڅو په 2050 روپۍ صحیح ده لوکل وړل ته موږ چې کوم مل 2524 روپۍ ریټ نو موږ دغه نه خرڅو نه څوک غشتي شي او نه موږ خرڅولی شو په دغه وجه موږ دغه شی کوو په دغه خبره غریب سړي ته پیدا ده موږ ته 2 روپۍ پیدا موږ په دغه سوچ لګي وروره دوی وایي چې دا دوی په 2500 روپۍ خرڅوي بالکل ما هوته دغه ځای کې روزمچي کتاب پروت دی هغه ما ته چاپې پته دي 10 بجې راغلي صحیح ده د ما پرونی سارانه ریکارډ راواله هلته وګوره چې ما د 2100 نه ساده توله موږ په باقاعده ساده بیا لیکو سپیشل بیا لیکو روزمچي چې کولی شي که ما پکې 2100 نه زیاته خرڅه کړي چې 100 کروړو مې جرم کوي په ځای مې جرم کوي تابعدار دي نوره او دا خو ګڼی چې دا جرم دی که نه نو یاره خو به درسره وي که نه بالکل منو یار را سره داسې نو علیف خان ورور چې په خدای یقین وکړه دا ما یو هفته بند کړي او د سهار نه ول د ماښام پورې به دا غریب خلک تلل او راتلل یاره ارزان ولو شته موږ چې کوم دي سره به دغه وجې چالو کړي موږ په دغه سوچ باندې چالو کړی باقي چې دوی ارزان ورکوي چې بس خبره ده یار زموږ خو دغه وس کې ده موږ دغه کولی شو موږ خو چې 2 روپۍ خیر لکه زه چې یو سړي په 100 ورکولی شم په 2.5 زره ولې ورکړم یار یا په شپږ سوه تاسو نه پیسې اخیستې د بکسو والا خو بس موږ له پونچ مال لګي دلته خو په 600 روپۍ سرکاري وړي چې پارس ولې موږ له 1960 روپۍ 1950 دغه سره کوي راځه بیا به موږ د پټۍ کې 30 40 روپۍ به دا خرچ راځي باقي په 2020 او 350 روپۍ کې څه ورسو صحیح ها ذیشان څه بوایي په دې مقابله بسم الله الرحمن الرحیم او ان شاء الله تعالی چې کوم ځای کې مو داسې کاروایی کیږي او څوک هم غلط کار کوي په پوره ډسټرکټ کې نو ډسټرکټ 410 پولیس هر وخت الرټ دی ټولو ته دا پیغام دی چې هر قسم غلط کار چې دی که هغه ډرګ دی که دا قسمه کار دی هر قسم غلط کار چې دی په پوره ډسټرکټ 410 کې نو د افسرانو په نشاندهۍ باندې او د مخبر په اطلاع باندې به د هغې خلاف بھرپور کاروایانې کیږي ټولو ته دا خواست دی چې د غلطو کارونو نه ځان وساتئ او د پردي حق وهلو نه ځان وساتئ ګینې بیا به ستاسو هم دا روز وي او اتکړی به هم په لاس کي او د حوالات کې به بند پراته صحیح ګرانو کتونکو جرم دی یو سړی وایي یاره دې پلانکي خو په آیس کې پیسې ګټلې دي خو ما د بورې وړه راکړل دې ته وګوره چې تا ته وایي چې په بینک قرباني مه کوه تا ته چې یو سړي پته ولګېده چې دا غل دی یا غلا کوي یا د غلا سیز چې کوم دی د سره دا پیسې دي نه هغه سره وي سوشل بایکاټ کې نو جرم وي لکه څنګه چې دې ملګرو دا وړه وړل د دوی چې هر څنګه سوچو ګټه به هم کوله دا نه چې ګټه به نه کوله خلکو ته به د سرکاري کوټې نه ارزان میلاوېدل بالکل به میلاوېدل خو دا جرم و ځکه چې دا د پنجاب نه سمګلینګ کېږي او دا د پی ټي آی په حکومت کې چې کوم دی دا دوی قانون پاس کړی دی 15 دړه وړه ته چې کوم دی نو پښتونخوا ته نشر وړی نو دا سمګلینګ دی موسی لږ راشه چې نن ډیپټي کمشنر صاحب تاسو له په دغه کاروي سچو کاشف خان خو دې وخت کې مصروفه دي انعام یې درکړه څه احساسات دي چې ښه ډیوټي کوي نو ګوره د هغې صله میلاویږي بسم الله الرحمن الرحیم الف خان بھائی تاسو ډېره مهرباني زموږ د آی جي صاحب زموږ د آر پی او صاحب زموږ د ډي پی او صاحب زموږ د ایس پي صاحبان ډي ایس پي صاحبان او ټول دره به دا هدایت دي چې مظلوم سره ظلم ونه شي کم سے کم په جرمدار سړي سره زیرو ټالرنس نو بس ان شاء الله په هغه احکاماتو باندې موږ روان یو آینده له به هم که خیري دغسې کاروایي چې کوم د مظلوم خلاف کېږي هغې خلاف ان شاء الله بھرپور کاروي کوو او جزا او سزا خو پولیس کې نو ان شاء الله ښه کاروي به کوو ښه جزاګانې به ان شاء الله موږ د خپل افسرانو نه اخلو صحیح ښه ګرانو کتونکو اوس په وقاص صاحب چې کوم دی دغه دوکان سیل کوي د تاسو وینې دا غونډ چې کوم دی نو د پنجاب وړه پکې خوم دي او دغه شانتې د دې ځای وړه هم پکې دي دغه ملګري چې کوم دی نو ښه لوی ډیلر دی خو دغه یو سیستم پکې راغی چې د پنجاب وړه پکې راغله په هغې باندې ګرفتار شو وړه میلاویږي که نه ارزانه دغه چې وړه خو نه میلاویږي ګرفتار نه میلاویږي ګرفتار سرکاري کوټه نه میلاویږي نه جی نه میلاویږي سرکاري کوټه او جی موږ وړو 2700 باندې وړو دلته راځئ که دلته کې خدای دې میلاوېدل نه میلاوېدلو ځان ته پته وه
نه چې راته نو چې دغه راته نو معلومات راته نو اوسه پورې اوسه پورې معلومات نو چې دلته خرڅېدل تاسو معلومات اوسه ها صحیح کتونکو دغه دکان چې دغه ضلعي انتظامی اسسټنټ کمشنر وقاص صاحب سره د خپل عملي چې کوم دی هغې دغه چاپه ووخله نو هغه چې کوم دی نو ستاسو د وړاندې دي چې دغه اوړه د پنجاب نه راځي دا د دې ځای د میلونو نه وو کومو خلکو چې وی چې یاره د دې ځای د میلونو اوړه راځي نه د دې ځای د میلونو نه راځي پنجاب نه راځي خو دا جرم دی نو جرم ته به جرم وایو او دغه چاپه ووخله دغه سلسله به مخ په وړاندې روانې کوم ځای کې چې ارزان وړو باندې کم خلک تجارت کوي او زیاتې پې ګټي نه هغوی ته زموږ دا خواست دی چې پوري په غریبانانو کې دغه اوړه وویشي خرڅې کوي پې په سرکاري نرخ باندې چې سبا د داسې دکان سیل کېږي او داسې نقصان درته راځي نو د هغې نه ښه دا ده د الله نه ویرېږي د انسانانو نه نه دې قانون نه دی نه لږ ژوند پاتې دی ډېر هم تېر که په دې نه ډېرېږي خو یو سړی وایي چې زه په دې طریقه باندې ډېره کومه سمګلر سړي نه د پوډري لقب نوځي سودخور نه چې کوم دی نو د سودخور دغه لقب ته دغه اورب چې ورپسې کوم لګېدلي دا ترې نوځي او چې کوم غلا کوي نو هغې باندې بیا دغه لیبل لګي نو دې نه اجتناب وکړئ مننه